قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن العهد من الإيمان. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت حواله سره موږ غزوه بدر پورې رسیدلو. پایګه دا هم ویلو اخر کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قیدیانو سره یو شان سلوک وکړ. ما سوا د یو کس نه چې هغه کنزل وکولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د اخلاقنا پریوته کارونه او خبرې وکولې، صرف هغه یو سړی قتل کړی شو، نور هیڅ قیدی نو قتل کړی شو. کم چې قیدیانو پای قیدیانو کې داغه وخت او د بین الاقوامی قانون مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو سره مشوره وکړه. دا طریقه وا چې یو سیس کې بعد قرآن یا د حدیث حکم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه مشوره کوله. اوس کار ډیر بدل دی، بدل پدې چې حکم به معلوم وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم، دارنګ د قرآن حکم به معلومي او خلق به د هغه خلاف مشوره کوي. دا د مسلمانۍ کار نه دی. مشوره پکار وي، خو هغه ځای کې پکاري چې هلته کې قرآن او سنت خاموش. ډېر سودونه داسې شته دی چې پای کې خلق د مشورې ضرورت غني، حال نه چې کې د مشورې حاجت نه. مثلا بانګ ویل شو نو ته بچا تاسو کې اوس مشوره وکړي چې موږ لاړ شم کلاړ نشم، تلل به بګاری. بس یو حق دی الله او هغه رسول خودل دی چې دا حق دا سره او دا سره په دې کې د مشورې د طلب ضرورت نشته. چونکه په دې بات کې هم څه حکم نو قرآن مجید کې وحی کې په دې وجہ رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره وکړه صحابه کرامو سره. په صحابه کرامو کې دو صحابه هغه ډېر مشهور دي مشوره کې، هغه ته موږ شیخین وایو. عربي لفظ د شیخین دو کسان چې نو هغه ته شیخین وي، یو ته شیخ وایي. هغه پښتو شیخ نه دی، دا عربی شیخ دی. شیخ معنی تجربه کار سړی، هغه معمر سړی چې هغه زمانه کې ډېر اونچ نیچ لیدلی، هغه ته خلک شیخ وایي. عرب هغه ته شیخ وایي. بیا چې کله اسلام د پاره هغه قربانۍ ډېرې ورکړي، هغې دپاره یې ډېرې ګرمې یخې کتلي برداشت یې کړي، هغه ته شیخ الاسلام وایي. شیخین دا مونږ وایو سیدنا ابوبکر صدیق او سیدنا عمر فاروق رضی الله عنهما، دا شیخین دي. یو د فقها او شیخین دي، خاص کر زمونږ چې کوم فقها دي احناف، هغه بیا شیخ د استاد په معنا اخلي. شیخین منه دو استادان، امام ابو حنیفه او قاضی ابو یوسف، دا دواړه چې یو ځای دي د شیخین وي. قاضی ابو یوسف او امام محمد دا دواړه بیا شاګردان دي، دا غي ځان لنوم ده. ایتا صاحبین وی، دو مرګري. او کله چې یو استاد او یو شاګرد یو ځای راشي، یعنی امام ابو حنیفه او امام محمد یو ځای راشي، نو بیا د طرفین وی. نو بار کیف دا اصطلاحات علمی پکار دا چې انسان دا لولي یادې ځان سره
یو سړی تحریری کار کوي چې کتاب ګوري د الفاظ پکې راشي چې بیا پوهېږي چې دې څه مطلب ده. مشوره په دې باندې وشوه چې کم کسان هغې فدیه ورکولی شي د هغې نه به فدیه واخلو او ډېرې پیسې دي. د یو مقتول یا د یو انسان د سر قیمت دی. نو ښکاره چې هغه دیت هغه وخت کې ظروفانو ډېر مشکل کار و. که چا سره د هغې نه کم وي نو هم رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې خیر دی هغې نه کم واخلئ. چا سره چې بیخي نشته نو چې بیخي نشته نو هغې سره وګورو چې هغې له څه لږ پړ ورځي که نه ورځي. خلقو خیال نه وي چې تعلیم بې فایدې څه دي. دا بې فایدې نه وي، خو زمونږ خلق د تعلیم مقصد نوکري اخلي. چې تعلیم دې لپاره کوم چې نوکري ملو شي، د تعلیم مقصد دغه نه دی. تر هغې یو فایده ده، مقصد نه دی. یو د یو څیز مقصدي یو فایده وي. د تعلیم مقصد د انسان نه ښه انسان جوړولی، دا نه چې هغه ته ملازمت ملو شي. کم خلق چې تعلیم برای تعلیم کوي ناکامیابي، هغې نه الله هم رضایي، رسول ته هم رضایي، خلق ته هم رضایي. او کم خلق چې تعلیم برای روزګار کوي هغې یې څه نه کوي، د هغې تر څه وخته پورې چمک دمک وي بیا ختم شي. داسې ځای نه چې هلته کې تعلیم نه پکاري، پوهه هر ځای پکاري. بعضې خلق داسې چې هغې باقاعده لیک پړ نه کړی لیکن هوښیارو خلکو سره ناست وي نو د هغې کړه وړم د تعلیم یافته غوندي. دا خلک هم ښه خلک دي. خو بعضې داسې چې نه په خپله تعلیم یافته یو نه تعلیم یافته سره کینی نو بس هغه ځناورو غوندې ژوند تېروي، څه ډوخش باندې نه پوهېږي چې څه یې وکړل ویې کړل. فیصله دا شوه چې کومو کسانو لیکل ورځي نو هغه لیکل والا کسانو له به مونږ لس ماشومان بچي ورکړو او هغې لسو ماشومانو بچو ته به لیکل وښیي. نو لیکل یې ورځ کې نه شي کولی څوک، په هغې یو میاشت دوه میاشتې درې میاشتې لګي. چې کله هغه کسان لس کسان د لیکلو جوګه شي نو موږ به دا کسان پرېږدو. دا خبرې به تاسو تقریبا ډېرې اورېدلي، لیکن دې کې چې کومه پوهه ده په هغې نظر اچول پکار دي. یو دا ده چې مشوره په هغې څیزونو کې پکار ده چې په هغې کې نص نه موجود، حکم د قرآن و سنت نہیں موجود، نو مشوره دې وکړی شي. یا حکم نہیں معلوم چاہتا نہ دې مشوره وکړي، خو چې حکم معلوم نه بیا د مشورې حاجت نشته. بیا داسې ډنډتماري ده چې سړی د قرآن و سنت په موجودیه کې د بل چا نه مشورې اخلي. یو خبره دا معلومه شي. دویم دا چې مشوره هر چا سره نه کول پکار. نن چې یو سړی یو کار کوي او نقصان وکړي چېرته کې خلک وایي ما نه یې تپوس نه وکړی. تپوس هلکه هر چا نه کوي. تپوس دپاره تجربه کار خلک پکار شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب شورا لس کسانو انتخاب کړی دی، په یې کې عام صحابه نشته. یعنې هر سړی د مشورې جوګه نه وي. معامله باندې پوهېدونکی سړی، یو داسې سړی چې هغه خبرې ډیپت ته ګهرایۍ ته کوزېدی شي نو هغه سړي سره مشوره کول پکار شي. یو سړی لرګي اخلي نو هغه د ګټو ټیکهدار سره مشوره نه کوي، هغه لرګو والا سره مشوره وکړي. او یو سړی سایکل اخلي یا موټر اخلي نو هغه مستري سره مشوره کوي. د هر فن ځان له خلق دی، معتمد خلق دی. دا سنتونه دې ته مونږ فقه السیرت وایو.
د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل کې موږ د پاره څه پوهه ده. درېمه خبره دې کې د تعلیم او د تعلم اهمیت هم معلوم شو چې دا څومره ضروری دی. چې زموږ خلویل خلک دا فکر نه یو سره چیرې مال قرآن مجید ناراضي مال حدیث ناراضي مال وسوک تپوس کوي که ونه کوي. دا بے فکری خشه نه دی. انسان د ځان د دین په طلباو کې ور شامل کی نو کده باندې دغه حالت کې مرګ راغی نو چې د پاسی نو طالب علم وي او چې دغه شانتی چې ځل کې اراده نشته نو دا څه خلکو عاقبت ډیر بربادي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو کې راځي چې غیره لس ماشومان ورکړل پای کې د نارینا یا د زنانه تمیز نه وکړي. دا تمیز زون خلک کوي چې ښځه به تعلیم نه کوي او سړی به تعلیم کوي. زموږ خو سړی هم تعلیم نه کوي ښځې به څه وکړي. زموږ نارینه هم تعلیم دی ته وایي چې ته میټرک پورې لاړ بس خبره ختمه شوه فل سټاپ یې ولګوه دا یې مخکې سبق نشته دی. علم تعلیم او تعلم د دې خاتمه نه یې یو څیز دی قرآن مجید کې چې الله خپل رسول ته د هغې د اضافه حکم کړی دی هغه علم دی. قل رب زدنی علما وایا پیغمبره زما ربا زما علم کې اضافه کوي. د مال د ډیروالی نه دی ویلي ورته د جون د ډیروالی نه دی ویلي ډیروالی چې څه ویلې دی هغه د علم دی د پوهې دی. یو سړی چې کله دا وایي چې زه پوه شم بس نور ضرورت نشته دغه ورځ د جهل اعلی ترین ورځ ده. ته پته نشته سره چې علم څه شی دی د علم کناره نه معلومه. دا ټولې خبرې دی وړه خبره کې مونږ ته ملو شوې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلقو میس کې مساوات وکړو د قیدیانو میس کې او پای کې د څه کسان نه فدیه واغسته چې پرېښودل چا سره چې فدیه نه وه او لیکل لوستل ورتل هغې ته لس ماشومان ورکړل او چا سره چې دغه هم نه و هغې دغه شان پرېښود. په دې کې یو سړی دی هغه ته وایي ابوالعاص بن ربیع دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم دی د زینب خاوند دی او کافر دی. د خپل صخر مقابله کې جنگ بدر کې راغلی دی او قیدی کړی شوی دی او تړلی شوی دی. د صحابه کرامو خیال دا و چې چونکې دا د نبی صلی الله علیه وسلم نږدې رشتہ دار دی زومی دی دی وګنې معاف کړي دغه شان دین اخلاق زده کول پکار دي چې امیر له څه پکار دي هغه ته خلقو ته په یو نظر کتل پکار دي. په یو نظر دا مطلب نه چې سترګې یو نه یعنی سلوک مساوي پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پرېښود ورته دوه شرطونو باندې تا پرېږدم. یو شرط دا دی چې ته به زما لور زینب ازادۍ را لېږې به دلته او دویمه خبره دا ده چې ته به خپله فدیه هم ورکوې. هغه چې لاړ واپس هغه یو هار راولېږو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته چې هار راغی نو هغې لږ رنجیده شو خفه شو لږ. د هغې وجه دا وه چې دا هار اصل کې د سیده خدیجه رضی الله عنها و کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبنۍ بیبي وه او هغې دا خپلې لور زینب له ورکړو د واده په وخت کې. سیده خدیجه د سیده عایشه د پیغمبر د کور ته راتلو نه 3 کاله مخکې وفات شوې ده.
خدیجه مخکې وفات شه. بعض روایتونو 13 کاله لیکلي، بعضو 3 لیکلي. هر کې دغه بحث تنظو چې کم زیات صح ده کم صحیح ده. او سیدہ عائشہ فرمایي چې ما خدیجه نه ولیدلې. په یو کور کې چې د یوې د سیوا ښځې وي بنې چې ورته وایو مونږ، نو دا فطري مسله ده چې د هغې یو بل سره په یو بل غیرت راځي. دا ګناه نه دی، زمونږ خلک هر څه ګناه ګڼي. دا ګناه نه دی، دا یو فطري مسله ده. د هرې ښځې خواهش دا وي چې د خاوند توجه دی ما باندې ډېر وي. سیدہ عائشہ فرمایي دې ته عربی کې غیرت وي. دا د پښتو غیرت نه دی، دا عربی غیرت دی. یعنې د خاوند توجه دی ما طرف دی. دا فرمایي چې ما غیرت نه دی کړی په هېڅ یو زنانه باندې ما سوا د خدیجه رضی الله عنها نه. ما لیدلې هم نه وه، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغې ډېر ذکر کو. یو ځل مونږ کره یو زنانه راغله، رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړه ته څوک یې؟ نو هغې خپل نوم یاد کړ چې زه فلانه یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ته فلانه یې؟ او بیا هغې سره ډېر په مینه خبرې وکړې. هغه زنانه جینۍ نه وه، یو بوډۍ ښځه وه. چې لاړ سیدہ عائشہ فرمایي ما ورته ویل چې یا رسول الله دې بوډۍ کې تا څه کتلي، دومره اهمیت دې ورکړو، ډېر شی ټایم دې پې ضایع کړ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا د خدیجې ملګرې وه چې کله هغه ژوندی وه نو راتله به هلته کې. او اصول دا یي چې حسن العهد من الایمان، یو ښه وخت چا سره تېر شوي د هغې یادول دا د ایمان علامت دی. دې کې مونږ د پاره د عبرت سری هغه داري چې زمونږ یو ځای کې څه وخت تېر شوی دی، یو ورځ تېرې شوې، 2 ورځې تېرې شوي، 15 کاله تېر شوي، او بیا میاشت کې څه جدایي راغلی ده، ملک جدا شوی دی، څه حالات داسې راغلي دي، نو په هغې باندې خپل تعلق پرې کول نه دي پکار، بلکې د هغې خیال ساتل پکار دي. زمونږ خلک په یو صف کې مونځ کوي، د یو بل خیال نه ساتي، یو ته کنځلې کوي، بل ته کنځلې کوي. دا د ایمان نښه نه ده، ښه سلوک د ایمان نښه ده. یو ښه تعلق د ایمان علامت ده. چا سره چې ښه وخت تېر شوی دی هغه یاد ساتل دا د ایمان علامت ده. سیدہ عائشہ دام فرمایي زما غیرت به په دې هم و چې کله کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې څه چیلې حلال کو، نو بیا به هغه په خپل لاس پرې کو او په خپل لاس به په هغې ښځو کې تقسیمو کومې چې د خدیجې د زمانې وې او د هغې دوستانې وې. دې نه پته لګېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې ښځې څومره خیال ساته. نن که زمونږ یو ځوان د خپلې ښځې دغه امره خیال وساتي نو خلک وایي دا ځن مرید دی، د ښځه نه علي دی. دا چې ستا لور سره څوک دغه چل وکړي نو بیا پته ولګېږي. زمونږ عجیبه ذهن دی. د خپلې لور دپاره مونږ دا غواړو چې د خاوند د دې سره ښه تعلق وي، لیکن د خپلې ښځې سره مونږ ښه تعلق نه ساتو. عجیبه کار دی. مونږ سره چې کوم نکاح کي نو دا هم د چالونه وي او د هغې په باره کې د هغې پلاران چې کومه توقع ساتي پکار دا چې مونږ په هغې توقع پوره وخېږو. دا حسن العهد دی. د ښځو حقونه به نور خلق څه وښیي، اسلام چې څه ښولي دي په هغې د عمل وکړی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه هار ولید نو ویې جړل، سترګو له اوښکې راغې. صحابه کرامو تپوس وکړه، هغه فرمایل چې او دا هار اصل کې د سیدہ خدیجه دی او هغې خپلې لور زینب له ورکړی و.
او دا د ایمان علامت دی چې زما د هغې ښه وخت تېر شوی دی. عایشه هم فرمایي ما ورته یو ځل وویل چې هغو یو بوډۍ ښځه وه لکه د هغې دوه خاوندان مخکې مړه دي، د دوو خاوندانو نه کونډه ده. پیغمبر چې سره نکاح کو نو هغه دوو خاوندانو نه کونډه وه. بیا ورته ما ویل چې ګویا کې په دنیا کې بله ښځه نشته بس سوا د خدیجې نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته یو جمله وویله، یو یې دا فرمایل چې کانت وکانت. تاسو له عربي نه درځي کني په دې پوه شوي وجه دی کې څه شی پروت دی. کانت وکانت څه مطلب؟ کانت وکانت کې هغه ټول تاریخ رسول الله صلی الله علیه وسلم راګیر کړی دی کوم چې د سیده خدیجه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت تیر شوی دی. چې کله ما کلمات توحید وویله نو د هغې لومړنی تصدیق زما ښځې خدیجې کړی. چې کله خلقو زه تنګولم نو خدیجې به ماله امید راکو زما ډارس به جوړو. چې کله به خلکو په ما باندې ګند وتپو کور ته چې برانم نو خدیجې به هغه پاکو. د کانت وکانت کې دې ته اشاره وه چې خو یو ښځه وه. دویمه خبره یې دا وکړه چې زما بچي د خدیجې نه دي. یعنی په ښځه کې دوه بنیادي څیزونه پکار دي، که دوه نه چې په دوو کې یو خامخا وي، یا خو دې هغه د خاوند دومره خدمت وکړي دومره خدمت وکړي چې د هغې انتها وشي، او یا یې د هغې بچي. که دې دواړو نه عاري وي بالفرض نو هغه ښځه یقینا هغه کامیاب ژوند نشي تېرولی. د یو صحیح ژوند تېرولو دپاره ښځه کې د دوو کوالټو کې یو ضرور پکار ده، کانت وکانت. او بل زما اولاد د هغې نه دی. ابوالعاص بن ربیع نوم راغلی دی، دا خو هغه وخت کافر و، وروسته دی مسلمان دی رضی الله تعالی عنه. او ما ډېر مخکې ویلي تاسو ته اکثر ملګري زمونږ نه ټولو جمعو کې په مکه معظمه کې یو داسې وخت راغلی و چې قریشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بایکاټ کړو او هغه شعب بني هاشم کې محبوس کړو، قید کړو، چې عام خلک ورته شعب ابي طالب وایي. ابي طالب نه دی، شعب بني هاشم دی. کافر وځو پورې دا پابندي و چې دیله وسو خراس کاک نه وړي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابوالعاص بن ربیع زما د سخرګنۍ حق ادا کړی، زما د سخروالی حق ادا کړی. د شپې په تیاره کې به ما له خوراک کاک را رسو. کافر دی لیکن د خپل سخر دومره خیال ساتي. دې کې څه عبرتونه شته که نه؟ زوم له څه پکار دي چې هغه د سخر پلار کېږي او که نه د سخر بچی کېږي. دا فقه السیرت دی، سیرت نه دا زده کول پکار دي. د هغه نیک عمل یا بد عمل په خپل ځای، لیکن د سخر سره د زوم تعلق د خپل اولاد په شان دی وي، د خپلو بچو غوندې وي. ابوالعاص بن ربیع رضی الله تعالی عنہ هغه سیده زینب هم را لېږلې ده او هارې هم را لېږلی ده. دواړه وعدې پوره کړي دي. او چې کله وعدې پوره شوې نو بیا اعلان کړی دی چې که زما مخې له څوک راځي نو را دي شي، زه ځم د خپل سخر سره ملاوېږم. بیا مکه کې دا څوک نه و چې د هغه مخې له راغلی. هغه راغی اسلام یې قبول کو، رسول الله صلی الله علیه وسلم سیده زینب هغه ته حواله کړه چې دا ستا ښځه ده. دا د جنگ بدر هغه قیدی دی چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم رشتہ دار دی. تاسو دا مهرباني کوئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو زوم مه ګڼئ علي رضی الله عنه. د پیغمبر څلور لوڼه دي، په دې کې مشره زینب ده او د زینب خاوند ابوالعاص بن ربیع رضی الله عنه دی. رقیہ ام کلثوم دا هغه دوه نورې لوڼه دي او دا یکې بعد دیګره عثمان باندې واده رضی الله عنه. او
اول رقیه وا چې کله هغه وفات شو نو بیا ام کلثوم هغه له ورکړه او دریم زوم دا سیدنا علی دی د پیغمبر زمان درې دی یو نه دی او د پیغمبر نصیب دوه نه دي چې حسن او حسین دي د زینب لور دا امامه رضی الله عنها اوس خو زمون خلکو سره د زنانه اوسو عزت احترام نشته پوهه خلق مونږ لیدل لري چې هغې نارینه اولاد فخي زنانه بدي شي اصو علما ورته عجیبه حرکتونه کولی حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت تراتو نو کله کله به امامه ځان سره راوسته مونږ به ورسره هم کوو ریک کې به نیولې وو چې کله به رکوع سجدې راته نه په ځمکه به کېنوله چې بیا به راپاڅېده نه بیا به یې راوچته کړه زمونږ عالمان پیغمبر نه لوی خلک دي دا جي ماشومان څه کېږي جومات کې چې راځي دا تپوس پیغمبر نه وکړه که نه چې ټول یو امامه ځان سره راولې دا دین نه دا بې دیني ده زمونږ خلکو چې کوم کار شروع کړی د جومات چې زمونږ په کردار کې کم اثر دی دا بل هېڅ څیز نشته که مونږ ماشومان په خپل ټایم باندې خپل سپرویژن کې خپل تربیت د لاندې جومات ته بوځو او راولو آداب ورته ښیو دا ډېر زر سمېږي ماشوم زمونږ خلک ماشوموالي کې جومات نه ویني شور کوي شور هم کوي دا نو سبا خلک تراویح کوي که نه لویې تراویح هم پکې کوي دې کې څه کوي خلک وروستو صف کې چې کوم خلک دي ځوانان هغوی څه کوي مالی دی په دې جومات کې په خپل جومات کې بوډاګان خلک ډومبګی به وو دې جومات کې به وو اوس هم کوي خلک شاغوتونه ورکوي او والله جوماتونو کې تراویح کې شاته چې کوم خلک ولاړ دي دا حرکتونه کوي دا ماشوم ډېر وري شي ماشوم ولې راځي ماشوم نابالغه دی پوهېږي نه هغه تربیت حاصلوي دا کوم چې پوهې دي دي لږ سم که ګناه د دي دی هغه هېڅ ګناه نه کېږي د ماشوم هېڅ پته لګي نه چې دی څه وخت پیشاب کوي څه وخت ګندګي کوي څه وخت الټی کوي لیکن بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم سیده امامه رضی الله عنها ځان سره جومات ته راولي امامت یې مونځ کوي وخت کې دا ډېر هوښیار راغلي هغه ته چل ښیي چې دا مونځ خو نه کېږي دا جیری راوستی جومات ته او دا یې ماشومه راوسته دې خلقو ته د خپل ایمان فکر پکار دی قرآن حکم دی لا تقدموا بین یدی الله ورسوله الله او د هغه د رسول نه مخکې کېږئ مه مشران کېږئ مه دې کې څه ګناه نشته دی دا تربیت یو توکی دی چې ماشوم په ماشوموالي کې جومات ته راتلل شروع کړي د سیده امامه یو ورور هم شته دی دارنګې د رقیه هم یو زوی شته دی دا ټول به انشاءالله چې کله زه اولاد رسول ښیم دا به ټول وایم بیا نن صرف دومره ځګی چې ابوالعاص بن ربیع دا کافرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمو جنگ بدر کې دی ونیوی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پرېښود په دوو شرطونو چې زما لور زینب به رالیږي او دویم دا چې فدیه به هم راوړئ هغه دواړه کار وکړل وروستو راغی اسلام یې قبول کو دې کې زمونږ دپاره د سیرت حوالې سره پوهه دا ده چې مونږ دې زنانو ته په ښه نظر ګورو د هغې په منځ کې دا فرق نه کوو چې دی به سبق وایي او دا به نه وایي او دی به تعلیم کوي او دا به نه کوي زه د خلکو د خولې نه اورم هر سړی وایي جیری د پردي کوري مزه کوه اخري لویږي زه هم د پردي کوري ته هم وایه د پردي کوري خبره ختمه شوه یعنې زما لور بالفرض زما د رواره ته ودیږي دا پردی کور دی یو سړی چې یو ځای کې خپله لور کېنوي دا پردی پاتې کېږي دا څه کم عقلتوب دی دا خو جهل دی خالص
هغه هڅه هم بې دینه دي بې علمه دي او چې کله موږ وایو د پردي کور ده نو د هغې اړو تربیت نه کېږي دا پردي کور نه دا کور نه ټول زمونږ خپل دي کومو کسان سره چې فدیه نه وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې له لس ماشومان ورکړل په هغې کې سړي او ښځې هلکان او جینکۍ ګډوډ وو دې لپاره چې هغې ته کتابت وښودلی شي د هغې تربیت وکړی شي یو ښه نسل چې کوي هغه د تعلیم یافته مور نه پیدا کېږي یو جټې مور نه به څه شی پیدا کېږي هغه خلک چې هغه جټ او جوهار اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين